السلام علیکم کورمیوال وړونو د سید نجیب طرف نه تاسو ټول عزتمنو ته ډېر ډېر د سلام وي. اکثر پښتو کې یو متال دی که نه، څه صبر دور آخه نه وي، څه جنا صبر ایتو مکمل د زندگی نظام در بدر کی. کورمیوالی تاسو صبر ته مسلام وي، کورمیوالی تاسو جذبو ته مسلام وي. تاسو بالکل نن 110 دن شولی تاسو مکمل باندې وي، تاسو خوراک سامان باند، تاسو میډیسن باند، تاسو زندگی ورځې نه بلې ورځې سره مشکلاتو سره روبرو کیږي، خو تاسو ته یو ښه سوچ یو ښه فکر راوړلی کوشش د کیږي، خو ممکن نه دی چې زر په زر تاسو ته راشي. د کوم مشرانو یوه ویډیو جاری کړله چې هغه کې وویله چې موږ مزید خپلو ځوانانو ته، خپلو مشرانو ته، بډاګانو ته، ټولو ته سوال کوو چې حکومت طرف نه موږ ته بیا دا یو ریکویسټ وشو چې تاسو 3 ورځې مزید موږ ته ټایم راکړئ. دې نه مخکې 3 ورځې ټایم ورکړی شوی و، 3 ورځې مزید نوره ټایم دی. د کوم مشرانو تاسو هر یوه فیصله، تاسو هر یو سوچ، تاسو هر یو فکر موږ په سر سترګو قبول دی، موږ په زړه قبول دی. تاسو هر یوې فیصلې موږ زړه څخه قدر کوو، احترام کوو، تاسو هر یوې فیصلې ته موږ سلام کوو. خو د کوم یو ادنه څه، د کوم یو ډېر حقیر غوندې کې به زه ځان درته پیش کوم چې زه ډېر حقیر غوندې کې یو ځوان تاسو ته یو سوال کوم، زری کوم، د لاسونه درته نڅوم چې تاسو کوم 111 دنونه کوم معاشرې کې شوی دی که نه، تاسو حکومت نه صرف اور صرف ایک یوه مطالبه وکړئ. مطالبه دا وکړئ چې ټیک دی چې تا کوم نوټیفیکیشن جاری کو چې موږ په بګن، چرخیل یا مختلف کوم نورې علاقې دي هغه تاسو ټولو ته پاتې دی چې دلته به موږ اپریشن کوو. هغه هغوی ته وایي چې تاسو خپل اپریشن کومه ډل تاسو جاري ساتئ وساتئ، خو یو موږ ته صرف اور صرف دا وکړئ چې پراچینور کې خوراک سامان نشته، هغه به کومې طریقې سره تاسو موږ ته رسوئ. میډیسن نشته، هغه به کومې طریقې سره رسوئ. زندگی مو مکمله در به در دی، هغه به کومه ډلې هغه نظام سیخیږي. د ما هلته وړه بچي میډیسن نه مړه شوله، د ما د زړه بیماران مړه شوله، د ما کینسر بیماران مړه شوله، د ما خویندې میندې تاسو ټولو ته پاتې دی چې نن سبا کوم ډیلیوري کیسونه دي هغوی نه دلته مړ کیږي. آیا د حکومت د لیاره نشي خلصوی بل داسې څه سیسټم موږ ته راکړي، پیایا منظوره کړي یا بل داسې غوړ جاز منظور کړي چې هغه فری آف کورس سرویس موږ ته راکړي چې ټیک دی. مثال هغه چې تا اپریشن کوي کم از کم دا سهولیات خو موسوي که نه چې ما بیمار ختلای شي، ما مریض ختلای شي، ما مسافر ختلای شي، ما داسې مسافران وړونه چې هغه مثال دغه ځای ته راغلي دي 3 4 5 میاشتې تېرې کړلې، بېوسۍ واجې نه هغوی غریبان بیا واپس خپلو علاقو ته خو نه لاړو، دوباره خپلو ډیپټیو ته لاړل. دوره ظلم، دوره زیاتی چې حکومت مثال خپلې کنویر بسای شي په ټرکونو ټرکونو هغه ځای کې خوراک سامان رسوی شي. آیا ما یوه کنویي نشي بتلای؟ آیا ما ته سامان نشي رسوی؟ آیا ما وړه بچي نشي بتلای؟ آیا ما زنانه نشي بتلای؟ آیا ما ته تحفظ نشي رکوی؟ مزید نوره څوره صبر وکړو، مزید نوره څوره مشکلات برداشت کو. کایمو که دا څوره وایلیشن اوس چرخیل والا وکړه، بګن والا وکړله، داسې نوره مختلفو د لور کورم والا وکړله، که دا په اپر کورم کې چا کړي وای زه درته په رب الذوالجلال قسم کوم چې دا کورمه به اوس په چټ راډولې وه. وشه هر چی خپل یو حد وي، یو لیمیټ وي. بیا مو سوال کوو خامخا کوم مشرانو ته که ما خبرو نه یا ما انداز نه چاته څه تکلیف رسېدلی هغه زه تاسې نه معذرت غواړم. خو زړه م د سیځي په هغو بچیو باندې، په هغو میندو خویندو باندې، په هغو بیمارانو باندې، په هغو رنځورانو باندې، په هغو وږو توږو باندې چې ما 110 دن شپې چې هغوی معاشرې کې دي هغو ته م د زړه سیځي، تکلیف درته میلاویږي. یو داسې عمل ورته جوړ کړئ که دلته اپریشن یې کوي که څه کوي که څه کوي،
ما تالته خوراک ورسوي، ما تالته میډیسن ورسوي، ما تالته مریضان کوم تکلیفو کې دي هغه تکلیفونه راته روباسي. نو امید لرم چې ما کوم مشران د کوم سوچ فکر مو ویر کړلو په دغه باندې بل غور او فکر کوي. بیا ویډیو کې دا ریکویسټ کوم که د ما الفاظو وجې نه، د ما انداز وجې نه د ما کوم مشرانو ته څه زیات څه تکلیف رسېدلی، بیا د نه معذرت غواړم، خو سوچ وکړه، فکر وکړه خپل غریب عوام دپاره. ډېره مننه وړونو، خوشحاله آباد اوسئ. ما سید نجیب تراو کې اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.